سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. ویسا شیخ د دې مجسم قسم د تصویر مجسم تصویر و. مخالفینو کې چې معاند نه دي د عنادي او ضدي سړي د هغې علاج نشته. چې کم د انصاف والا کسان دي هغه یاره که پنجپیریت او اشاعت دا وي نو د شیخ غلام حبیب چې بیانوي نو بیا انسان پرې سوچ کولی شي. ښه نو دا مونږ ونی نه 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 دا کشرانو په کمال دیانت سره دا میشن مونږ تاسو ته راپاته دی. د نارو نه ځان لرې کوي، تصویرونو نه ځان لرې کوي، همت وکوي. زه د تبلیغي جماعت مثال ورکوم. د تبلیغي جماعت کمې ویډیوګانې کړې دي، کم تصویرونه اخیستي دي، کم دا کړي. زه حرام قطعي ورته نه وایم. بعضې علما د هغوی نظر دی خو مشتبه شی ورته وایم او د دې پورې درته وایم چې دا په ناسته باندې نه کېږي چې ته ما یو کلیپ ورکړې خلاص. د توحید او سنت دعوت خوله غواړي، خوله د ځانه وباسه، جان غواړي، مال غواړي، همت غواړي. دې باندې کټې باندې زموږ مشران ویشتلی شوي دي، غولې شوي دي، ټکولې شوي دي، الزامات پرې لګېدلي دي. دا دعوت د توحید او سنت داسې په ارامه نه کېږي. ټیک ده کوی د میډیا دور دی کوې او په احتیاط سره کوې. زه نه دې ته ما چېرته حرام قطعي زه نه وایم. زه د خپل حده پورې زه وایم چې د همت وکئ. زموږ اکابرو په دې ظروفو راهینه وکړي چې څومره زیات هغوی مشکلات برداشت کړي دي. د خپلو اکابرو په منهج لاړ شئ او دا میشن سنبال کوي، دا میشن ضایع نه کوي. د لارې نه دې خوا اخوا نه شئ. د دجالي دور دی، فتنو کې را نه شئ. مختلفې فتنې دي په مختلفو شکلونو باندې. د خپلو اکابرو هغه میشن راټینګ کړي، په هغو اعتماد وکړئ. هغو چې تاسو ته کم میشن پرېښی دی، کم جماعت یې در پرېښی دی، د هغو احترام وکړئ او صرف زنده‌باد مرده‌باد تر حده پورې نه، دین یې وګڼئ، خپله ذمهداري یې وګڼئ. آخري خبره د حضرت ابوبکر صدیق نقل کوم رضی الله عنه د دې لپاره چې زموږ تاسو ته سبق وي. چې کله منکرینو او مانینو د زکات نه منع وکړه، بعضو انکار وکړو، مرتدین مرتد شول. نو حضرت ابوبکر صدیق غونته کې متحمل مزاج انسان. حضرت عمر جلالی وکنه رضی الله عنه ارضاه. او ابوبکر صدیق هغه جمال والا انسانو، تحمل او صبر والا انسانو ډېر زیات. او زما په دې دور کې په حضرت شیخ هم دا خبره ولیدل. د حضرت شیخ د ویسا تحمل، د حسن خلق هغه ضرب المثل و. لیکن د فتنه انکار حدیث جراثیم چې کله خورېدل شروع شول، حضرت شیخ ما جلالی قسم ده ولیدلو. حضرت شیخ ما جلالی ولیدلو. دا صحیح دا هغو ته دې رباني علماو ته پتی او دې وخت کې جلال بیا کار کوي. هر وخت جمال کار نه کوي، کله کله جلال پکې هم کار کوي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. منځ کې یو زکات نه ورکوي دا څنګه مسلمان دي؟ زه به په ذات الله دې مې قسم وي زه به ورسره جنګېږم. حضرت عمر وایي کلمه وایي څنګه ورسره جنګېږي؟ کلمه وایي. هغه ورته وایي چې والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. او بیا دا یو عجیبه جمله ارشاد وفرمایله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي دا نشي کېدلی اينقص الدین وانا حی. دا د زړه په تختې ولیکئ اينقص الدین وانا حی. په دین کې به کمی کېږي او زه به ژوندی یم. دا نه دي ویل چې نحنو احیا، موږ صحابه به ژوندي یو. په دې کې نکته دا ده، نکته در نکته دا ده چې د دین تحفظ، د دین دعوت، د دین اشاعت به زموږ هر یو فرد ذاتي فریضه ګڼي. حضرت ابوبکر صدیق وایي نشي کېدلی که تاسو ټول په دې رایه که ما سره مخالف یې، زه نشم برداشت کولی. نن سبا نن یې زکات منع کړو، سبا وایي مونځ نشته. لکه نن سبا چې سیکولر اسلام راغلی دی، رینټ کارپوریشني اسلام راغلی دی، پرده پکې نشته، جهاد پکې نشته او دا پکې نشته او ګانې پکې شته. خیر دی موسیقي د روح غذا ده جی، دا پکې دا امریکي اسلامونه دي، دا سیکولر اسلامونه دي. حقیقي اسلامونه کې